غواړم په لومړي قدم کې امنیتي اوضاع باندې یو څو خبرې وکړم د هلمند او د هغې نه وروسته تر اوسه څه لاسته راوړنې شوي د حکومتدارۍ په برخه کې په نورو برخو کې په آخر کې به بیا د درنو ژورنالستانو سوالونو ته ځوابونه ورکړم. اول ولې هلمند ناامنه ده؟ څو مهم دلایل دي چې متاسفانه هلمند په تیرو 14 کالو کې ناامنه پاتې شوی ده. اول خپله د هلمند ولایت جغرافیایي ستراتیژیک موقعیت چې تقریبا یو سر یې د ایران او پاکستان سره او بل سر یې مرکزي افغانستان سره نښتی ده. 10% د افغانستان ده او که موږ په نړیواله کچه مقایسه کړو نو د برما مساحت تقریبا د هلمند مساحت تشکیلوي، یعنی ډیر لوی ولایت ده ستراتیژیک. موږ په دا تیرو 14 کالو کې متاسفانه د پاکستان سره د ډیورن خط او د ایران سره خلاص مرز لرو، یعنی د موږ سرحد تر اوسه هلته امنیتي قوتونه نشته چې هغه وساتي او د دښمن عبور و مرور لاره بنده کړي. د دې ترڅنګ د کویټې شورا د طالبانو نږدېترین موقعیت هلمند ته ده او لاره ورته خلاصه ده او د هغې ترڅنګ د طالبانو تربیوي او د ټریننګ مراکز چې هلته وجود لري. د نورو ولایتونو لکه د مرکزي افغانستان او حتی د شمالي نه د طالبانو د رفت آمد لار هم هلمند ده چې پاکستان ته ځي راځي. د مخدره توکو د قاچاق اسانه لار حتی د شمالي ولایتونو نه د مرکزي ولایتونو نه چې قاچاق کیږي دا هم د هلمند نه تیریږي او ایران، پاکستان او نورو ځایو ته بیا اروپایي هیوادو ته ځي. همدارنګه د مخدره موادو خپله کښت او قاچاق، تاسو ته به معلوم وي چې هلمند د تقریبا د ټولې نړۍ نیمایي مواد مخدر تولیدوي دلته، نو دا هم یو د هغه نامنیو د لویو دلایلو نه ده. بل دا ده چې هلمند د مواد مخدر د کښت لپاره تقریبا ډیر مناسب موسم لري. په کال کې 3 فصله هلته کوکنار یا خشخاش کرل کیږي. همدارنګه د مخالفینو دپاره غوره مالی منابع لري چې یو د هغې نه خپله مواد مخدر دي چې طالبان ترې ډېره زیاته مالی منابع لاسته راوړي. زراعت ده چې دو مالیات د زراعت تاسو ته به معلوم وي چې هلمند زراعتي ولایت ده، زراعتي محصولاتو نه چې دو کم هغه اخلي ټکس یا مالیه. قانونه موږ په هلمند کې ډېر زیات قانونه لرو چې یو د هغې نه د رخام تیږه ده چې ډېره قیمتي ده او متاسفانه دا تیږه هم د دې قانونه ډیورن خط ته نږدې دي، دا په ناامنه سیمه کې دي او د دې نه چې څومره عاید د ټول د دښمن یا طالب لاسته ورځي. همدارنګه په شمالي ولسوالیو کې د برق عاید، د برق بل کجکي مثلا مساقله، نوزاد او یو څه برخه د سنګین د برق عاید هم د دو لاسته ورځي. که موږ د طالبانو مشرتابه ته وګورو، د طالبانو ځینې مهم مشران خپله د هلمند اوسېدونکي دي، نو دې کې به شک نه وي چې هر سړی په خپله سیمه کې ډېر قوي وي او هغلته ښه مقابله کولی شي د نورو سره. همدارنګه په دې وروستیو کې د وحدت ملي حکومت او په ځانګړي ډول د رئیس جمهور پالیسي د اوبو د منیجمنت یا د اوبو د مهارولو دپاره د افغانستان چې تر لاس لاندې نیول شوې ده او هلمند کې یو سرشاره سیند موږ لرو، د هلمند سیند، د هغې باندې د کجکي بند، مثلا د نیمروز کې د کمال خان بند او په فرا کې په فرارود باندې د بخشاوه دغه د اوبو اداره هم خپله ناامنۍ ته متاسفانه هلته لمن وهلې چې د موږ همسایهګان نه غواړي چې موږ خپلې اوبه په خپله اداره کړو. په نظامی برخه کې موږ څه لاسته راوړنې لرو او څه مو کړي دي. زموږ ټول قوتونه په اوسني حالت کې د دې ظرفیت لري چې د هلمند په هره نقطه کې موږ وغواړو په دښمن پسې ورشو، هلته یې وځپو او له منځه یې ویشو. الحمدلله د دغې تحرک قابلیت موږ پیدا کړی ده. موږ څو قسمه عملیات اوس په هلمند کې تر لاس لاندې لرو. یو ځانګړي یا شپیني عملیات دی، عملیات خاص هوایی ضربات په مشخصو اهدافو باندې چې د امنیت ملي لخوا نه هغه مشخص کیږي. د دښمن په منځ کې یا د دښمن په عمق کې مانوري او یا د زورښودنې عملیات او همدارنګه تصفیوي عملیات. موږ په دغه تیر یوه میاشت کې 2 ځلې د دښمن په منځ کې 80 کیلومتره لاړو، مثلا د نهر سراج سیمه
نهر سراج په سیمه کې په دا تېرو 14 کالو کې امنیتي قوتونه هغې سیمې ته نه ولاړ چې د دښمن کنټرول لاندې وه ولې موږ تقریبا 80 کیلومتره په هغې سیمې کې لاړو د دښمن مابین ته د هغو مراکز د هغو ډیپوګانې او د هغو هر څه مو له منځه ویوړو او بېرته ترې راغلو په یو ډول باندې مو د هغو ضعیفه کړل او په بل ډول هم دوی ته وښودله چې موږ د دې توانایي لرو چې په هر ځای کې تاسې یې درپسې در شو موږ تقریبا په دا تېرو 2 میاشتو کې 3 مهم عملیات سرته رسولي او تر لاس لاندې دي چې هغه د میوند 04 میوند 06 او میوند 08 چې هغه اوس لاس لاندې ده موږ د میوند 04 عملیاتو کې وکولی شو د ناوې ولسوالۍ کاملا د دښمن نه ونیسو په ظرف د یوه هفته کې موږ مکمله ولسوالي چې تقریبا د یو سر نه تر بل سره 80 کیلومتره مساحت لري دا مکمله موږ د دښمن نه تصفیه کړله د میوند 06 عملیاتو کې موږ په ګرشک ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات درلودل اول ته مو امنیتي ساحه پراخه کړله او میوند 07 عملیات چې فعلا تر لاس لاندې دي د لشکرګاه شاوخوا او په نادلي ولسوالۍ کې جریان لري چې دا اوس تقریبا موږ د 10 کیلومترو شاوخوا ساحه د دښمن نه پاکه کړې د نادلي په ولسوالۍ کې او دا عملیات لا بشپړ نه دي دا به جریان لري دښمن ته هلمند اوس هم لومړیتوب لري تاسو به معلومه وي پروسه کال په دغه وخت کې دښمن په دې وتوانېده چې د موږ 2 ولسوالۍ په هلمند کې سقوط کړي چې یو خانشین و یو ناوه ولسوالي وه موږ دا اوس په دې وخت کې بیرته ناوه ترې ونیوله او انشاءالله د خانشین او نورو ولسوالیو پلان هم ده چې هغه به هم ترې نیسو دا په دې معنا چې سږ کال نسبت دښمن ته موږ الحمدلله په خپلو کارو باندې لاسبري یو په دښمن باندې لاسبري یو دوب پسې به هغه کوو ولې په دې کې شک نشته چې پروس کال هم د دښمن هم دا هدف و چې هلمند او ځینې نور ولایتونه سقوط کړي او سږ کال هم 2 میاشتې مخکې دښمن اراده لرله چې هلمند سقوط کړي که زه مثال درکم په 10 ورځو کې یا 1.5 اونۍ کې دښمن 18 موټر بم بریدونه وکړه په موږ باندې 18 په 10 ورځو کې 18 بریدونه چې یو یې غټ ټرک و او نور ټول هاموې ټانګونو باندې دو دا بریدونه د ګرشک ولسوالۍ کې په موږ باندې وکړه دو غوښته چې د ګرشک ولسوالۍ ته سقوط ورکړي او وروسته د هغې نه په لښکرګاه باندې حمله وکړي ولې الحمدلله د موږ امنیتي قوتونه په دې وتوانېده چې یو ټرک چې هغه هم عمومي سرک دی هغه سره تیر شوی د موږ د بیس سره یو څه تلفات یې موږ ته واړول نو ټول دغه هاموې موټر مخکې د دې نه چې هدف ته ورسیږي دا موټر بمونه موږ له منځه وړي دي او انشاءالله موږ اوس هم ورته آماده یو 2 ډېر غیر انساني او غیر اسلامي تکتیک چې مخالفین ترې په هلمند کې کار اخلي او زه مطمئن یم چې په ټول افغانستان کې ترې کار اخلي هغه دا ده چې دو د خلکو د کورونو نه په موږ باندې ډزې کوي دو خلک د سپر په شکل باندې استعمالوي او همدارنګه چې یو ساحې ته ننوځي په زرګونو ماینونه هلته ځای په ځای کوي په هلمند کې دا اوس یوازې د ملکي کسانو تلفات د ماینونو په میاشت کې د 10 نه تر 15 کسانو ده او هغه هم اکثره ماشومان او میرمنې یو څوک چې بیرته خپل کور ته ځي په نغري کې د یو ماشومې قصه ماته په یاد ده چې ماته راغلې وه په نغري کې چای کېښوده چې تر څو خپل مور ته چې بیرته لاړو هغې د کور کار کاوه کور یې ځای په ځای کاوه چې هغې ته چای او ډوډۍ تیاره کړي نغري ورباندې انفجار کړی و نو موږ دغه غیر انساني اعمال د دښمن غندو یوازې په تېرو 2 میاشتو کې چې دا کوم عملیات ما تاسو ته وویلې موږ سرته رسولي په دې کې 415 دښمن له منځه لاړ ده چې د 2 مهم قمندانان هم پکې شامل دي چې نومونه یې زه درته اخلمه 4 زخمیان شوي دي او متاسفانه تقریبا د 100 شاوخوا موږ د امنیتي سرتیرو چې د هغو روح ته موږ سلام کوو او ټولو ته احترام کوو او فامیلونو ته یې له لوی خدای نه اجر غواړو دا هم زخمیان او په شهادت رسېدلي دي موږ د دغه عملیاتو په ترڅ کې 1.5 مخالفین ژوندي نیولي چې ځینې مهم قمندانان هم پکې شامل دي او همدارنګه په دغه 2 میاشتو کې 850 مخالفینو د ځینې قمندانانو په شمول یې له جنګ نه لاس اخیستی ده او هغو دا درک کړی چې دغه جنګ ناروا ده او دا جنګ هیڅ اسلامي او مقدسه صبغه نه لري هغه قمندانان مهم قمندانان چې موږ له منځه وړي دي مثلا ملا جیلانی چې په غمی جانان باندې مشهور و دا د طالبانو د سرې قطعې عمومي قمندان د هلمند دپاره و
دا موږ ژوندی ونیوه ولې متاسفانه زخمی و او په شفاخانه کې بیا وروسته د 20 ورځو نه دی په حق ورسېده. همدارنګه ملا سید محمد چې دا د نادلي د قطعې قماندان و نظامي، قاري محب الله د بل د سرې قطعې قماندان و، ملا بصیر هم د سرې قطعې د یو دلګي قماندان و، ملا ظاهر هم د سرې قطعې د یو دلګي قماندان و، ملا احمد هم د ناوې ولسوال و چې موږ له منځه وړی د ناوې په نیولو کې، همدارنګه محبوب د ګرمسیر نظامي قماندان و چې له منځه م وړی ده، فرید جانان هم د طالبانو د یو قطعې عمومي قماندان و دا هم له منځه وړی، مولوي منصور د نادلي ولسوال و چې د نادلي عملیاتو کې موږ له منځه وړی ده، ملا عصمت چې دا هم عمومي قماندان د سرې قطعې و د ملا غمي نه مخکې دا هم موږ له منځه وړی ده. او په دغه جریان کې موږ 6 انتحاریان دا 1.5 سل کسان چې موږ نیولي 6 انتحاري هم موږ ژوندي نیولي دي. نو دا په دې معنی چې موږ په هلمند کې تقریبا د طالبانو د ملا تیر ورمات کړی ده، د دو د قماندې ډېر غښتلي کسان موږ له منځه وړي دي. همدارنګه د عملیاتو په جریان کې په لسهاو میله درنې او سپکې وسلې هم لاسته راغلي او 219 د دښمن مرکزونه او د دو ډیپوګانې د انفجاري موادو او د نورو له منځه وړل شوي دي. یوازې په دغه 2 میاشتې عملیاتو کې موږ 1250 ماینونه خنثی کړي او له منځه مو وړي دي. دغه هغه څه چې په نظامي برخه کې ما تاسو ته وړاندې کړه، د ښې حکومتوالۍ په برخه کې الحمدلله اوس د بادارۍ فرهنګ ختم شوی ده په هلمند کې. اول ته د خدمتګارۍ فرهنګ ټول دولتي مامورین د والي نه نیولې تر یو ادنا مامور پورې د ولس خدمتګاران دي. 80% اداره موږ په نوي ځوانانو باندې هلته مو نوي ځوانان ګمارلي دي او انشاءالله دغه 10% لړۍ نور هم روانه ده چې موږ نوي او تکړه ځوانان په کارونو باندې وګمارو او خلکو ته واقعا خدمت وکړي. د خلکو اعتماد په ولایتي اداره په قضا په څارنوالۍ باندې بې حده انشاءالله زیات شوی ده. هلته زه په ډاډ سره ویلی شم چې هغه 1.5 کال نه چې زه په هلمند کې یم او دا تر اوسه ولس ته هم دا په زغرده وایم او د افغانستان ملت ته هم چې هیڅ نوع فساد موږ ته د منلو وړ نه ده او نه خپله په فساد کې ښکیل یو او هر هغه څوک چې فساد وکړي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د ولسونو کلک ملاتړ د ځان سره لرلو الحمدلله هغه اعتماد چې د ولس او حکومت تر مابین وي، فاصله د حکومت او د ولسونو ترمنځ مو بې حده راکمه کړې او همدارنګه مو په لومړي ځل په دا 14 کاله کې په هلمند کې ولس ته حساب ورکړ. د هلمند ټولې محلي ادارې د نظامیانو په شمول څو میاشتې مخکې د هلمند ولسونو ته د خپلو کړنو حساب ورکړ چې دا د هلمند په تاریخ کې لومړی ځل و. د فساد د مخنیوي په برخه کې د 250 نه اضافه نظامی او ملکی کسان موږ نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې کې جنرالان شامل دي، په دې کې ټیټ رتبه مامورین ملکی او نظامی شامل دي چې دا د فساد په تور او یا د غفلت وظیفوي او د نورو په تور باندې د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. سلګونو جریبه ځمکه مو د غصب نه خلاصه کړې او دا لړۍ دوام لري. مخدره توکو په اړوند باندې جدي مبارزه روانه ده او یوازې په تیر کال کې یعنی 1995 کال کې موږ 26 ټنه مواد مخدر نیولي او له منځه مو وړي چې په دې کې نیمایي یې د ځانګړي ځواکو له خوا نه له منځه وړل شوي او نیمایي د 26 ټنو تقریبا 14 ټنه کېږي دا موږ نیولي دي. مجرمین مو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي او مواد مو له منځه وړي چې زه فکر کوم دا هم د هلمند په تاریخ کې به لومړی ځل و چې په دې کچه باندې مواد مخدر نیول شوي او له منځه وړل شوي دي. په پرمختیایي برخه کې دغه اوس یا په 1996 کال کې په هلمند کې د 80 میلیونو ډالرو شاوخوا پروژې په کار تر کار لاندې دي. یعنی یوازې دا نه ده چې هلته جنګ ده، پرمختیایي کارونه هم روان دي. که زه مثال درکړم د کجکي 3م توربین نصب شوی او هغه ګټې اخیستنې ته اوس آماده ده او موږ ترې ګټه اخلو. همدارنګه د برق نوې پایې چې قندهار نه راغلي لشکرګاه سره وصل شوي او د لشکرګاه نه تر سنګین پورې وصل شوي، یوه برخه چې کجکي ته پاتې د هغه به انشاءالله په نږدې څو میاشتو کې چې د مرکزي حکومت نه قرارداد چاته ورکول شي هغه به هم وصلیږي. د ګریشک د برېښنا بند او د برېښنا فابریکه هم اپګریډ شوې ده او تقریبا 80% کار د هغې هم تکمیل ده.
د هلمند د پوهنتون لیلیې او نورو ودانۍ تقریبا د 3.5 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې دا اوس کار پرې روان ده. همدارنګه د چانجیر او ګرشک ترمن یو لوی سړک چې 40 کیلومتره شاوخوا ده د 33 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې د آسیایي بانک لخوا نه بودیجه ورکول کیږي. دا اوس کار لاندې ده او 90 سلنه کار یې تکمیل شوی ده. د ګرشک او نوزاد ترمنځ 15 کیلومتره پوخ سړک تکمیل شو دا تیرو ورځو کې. د شپږو مهمو پلونو منظوري رئیس صاحب جمهور ورکړې ده چې یو د هغې نه د ګرشک کې د قندهار او هرات په شاره باندې ده او نور یې داخل د هغه کې دی او یو د کجکي پل هم په دې کې شامل ده. د بوس د فابریکې لپاره تاسو ته به معلوم وي چې موږ د بوس فابریکه د پنبې لرو او هلمند یو د زراعتي ولایتونو نه و. د هغې دپاره د بودیجې هوکړه شوې چې په دې نږدې ورځو کې به هغې ته بودیجه ورکړل شي. فابریکه فعاله ده او انشاءالله د موږ د دهاقینو چې دا اوس د پنبې موسم ده په هلمند کې د هغو نه به موږ د میلیونونو افغانیو پنبه واخلو او هغه فابریکه کې به هم انشاءالله د 950 شاوخوا کارمند بیرته په کار باندې شي او فابریکه به فعالیت شروع کړي.